غریب چې دی هغه ستا په انتظار باندې ناست دی چې دی به سرسایه چې دا به کله ورکوي. نو سرسایه چې دا په ټایم باندې ورکوي چې غریب ته ورورسي او غریب پې ځان له څه واخلي. څه وخت مخکې به تاسو هغه ویډیو کتلی چې په ویډیو کې یو ماشومې وي چې زما مور وایي چې د سرسایې روپۍ راکړه شي نو تاله پیزار او کپړې چې دی دا به تاسو له والم او یو ماشومې نه په سکول کې تپوس وکړه شي. نو تاسو کوشش وکئ چې د سرسایې روپۍ چې دی هغه غریب ته ورورسوئ. چې غریب ته ورورسوئ نو هغه به پې ځانه کپړه او جوړه چې دی دا به پې واخلي. ځینې کسان به وایي چې نن سبا د سرسایې څه حساب دی. نو سرسایې حساب چې دی عالمان وایي چې د هغې 300 روپۍ نن سبا ریټ دی. د غنمو په حساب چې څوک ورکوي 300 نور په پورته چې یو سړی مالدار دی هر څومره روپۍ چې دی هغه ورکولی شي. چې څومره سیوا ورکوي نو دومره زیات ثواب دی. په خپل حساب باندې چې تاسو 300 روپۍ ورکولی شئ. دغه شانتې کم کسان چې په بهر ملکونو کې دي د بهر ملکونه هغه چې دي هغه به د هغې ملک په حساب باندې چې دی هغه به روپۍ ورکوي. لکه تاسو به د هغې ملک په حساب باندې ورکوئ د کجورو په حساب باندې به هلته کې روپۍ ورکوئ ځکه چې هلته کجوره ډېره زیاته استعمال دلته غنم استعمالېږي نو خلک چې دی د غنمو په حساب ورکوي. نو تاسو به د کجورو په حساب ورکوئ. بل دا دلته کې که ستاسو نابالغه بچي دا د عالمانو وینا ده نو کم نابالغه نو د هغې دغه چې دی سرسایه هغه هم تاسو له پکار دی چې تاسو ورکوئ. غوره خبره دغه ده چې هغه تاسو د هغه ځای نه چې دی هغه ادا کوئ. نو هلته خلک برابر دی تاسو د هغه ځای نه هغه روپۍ چې دی پاکستان ته رالیږلی شئ او دلته په پاکستان کې چې کم غریبانان دي هغه کسانو له تاسو د سرسایه روپۍ ورکولی شئ. بل لا د دې غوره ورځې چې دي د اخرنۍ 10 ورځې چې دي دا د ټول نه غوره ورځې دي او د اختر د مانځه نه چې دی دا تاسو وایي مخکې ورکوئ نو دا د ټول نه غوره دي. که د هغې نه وروسته بیا تاسو ورکوئ نو دا به د عام خیراتي روپو په شانتې لکه عام کومه صدقه چې کوي نو د هغې په شان ثواب چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو که کومو کسانو د سرسایې روپۍ نه ورکړئ وسې ورکوئ ځکه غریب چې دی هغه ستا په انتظار باندې چې خپلو بچو له کپړې او پیزار چې دی دا واخلي.